ها نن موږ شروع کوو د کسٹمر ریلیټډ ټاسک ټیک شو لکه وینډر ټاسک موږ وکړل پرونه موږ ډسکس کړیو انوینټری اکټیویټیز موږ ورسره وشو صحیح شو نو اوس نن موږ کسٹمر سنټر تاسو ته یاد شي موږ کړه ټیک شو هغه لپاره موږ لکه کسٹمرز چې څومره کسٹمرز دي هغه فرست اف آل چې تاسو سره ټول کسٹمر سنټر کې موجود یو ګوره امین احمد یو کسٹمر دی ټیک شو دا غي د پیسې پاتې 25000 روپے دا غرنګ لمر ډیګری کالج یو کسٹمر دی دا غي ته 5000 روپے پاتې صحیح شو ها نن موږ کو مخکې چې کسٹمر سره موږ څه ټاسک کولای شو اوس ګوره کسٹمر کې موږ سره دی کریټ اسټیمیټ بل موږ سره کریټ سیل آرډر ټیک شو او بل د سیل آرډر فلفلمنٹ ورک شیٹ اوس ګوره اسټیمیټ او سیل آرډر څه فرق څه دی اسټیمیټ موږ وایو کوټیشن نه مراد لکه یو کسٹمر ما ته راځي ریکوست کوي چې ما ته دا آیټمز پکار دي او دا آیټمز به ما ته په څه ریټ کې راکې نو هغې ته به مونږ یو پیج ورکوو یو څنګه چې ګلاجي پلازې ته مونږ لاړ شو او مونږ ورته وایو چې دا P4 سسټم یې پکار دي نو هغې کې به پرایس لیسټ ونته ټیک شو نو هغې دپاره کویک بک کې مونږ سره آپشن څه دی اسټیمیټ دی ټیک شو اسټیمیټس یا کوټیشن یو شی دی صحیح شو نو چې زه کسٹمر لا اسټیمیټ جوړوم نو چې کم کسٹمر لا جوړوم اول خو ما سره هغه کسٹمر ایډ وي په کسٹمر لیسټ کې ٹھیک شو نو کریٹ اسټیمیټ ته به راشو نو دلته وګورئ موږ سره کریٹ اسټیمیټ فارم اوپن شو اوس دلته موږ سره وګوره امین احمد دی امین احمد ما ته وویل زه چې کله کسٹمر سلیکټ کم د هغې کمپلیټ ایډرس کمپلیټ انفارمیشن خپله به راشي اوس لکه وګوره زه لما ډیګري کالج سلیکټ کوم نو د هغې کمپلیټ ایډرس وغیره وغیره راغلل ټیک شو زما فرست اسټیمیټ دی او دی ماته کالج ماته ویل چې ماته کوټیشن یا اسټیمیټ راواستوه د سی پی یو ټیک شو اوس که تاسو ته یاد شي مونږ کسټمر جوړولو نو هغې باندې مونږ سیل ټیکس امپلیمنټ کړی او که نه کسټمر باندې مې څومره ټیکس امپلیمنټ کړی 21% ټیک شو نو دلته ماته دوباره لینک کولو ضرورت نشته چې هلته کسټمر جوړ شي نو د هغه ټیکسیبل وي نو هغې باندې مونږ خپله اوس موږ وایو چې سی پی یو باندې حکومت ټیکس بند کړی دی نو دلته نه وګوره موږ سره یو ټیکسیبل دی نو دلته فار د ټایم بینګ ته نان ټیکسیبل کولی شي نو دلته که امپلیمنټ هم وي په هغه آیټم به ټیکس نه کټ کېږي په خبره پوه شوې بهرحال موږ به یې راولو څه ټیکسیبل صحیح شو ښه اوس سور دانو دی لکه اسټیمیټ غوښتی دی 12 آیټمز دی ماته ویلي چې سی پی یو ماته اسټیمیټ راکنو ګوره اماونټ کې دلته کم پرایس راغلی دی سیل پرایس لکه مونږ چې کله آیټم جوړو 2 پرایسز ورکو یو مونږ سره څه وي کاسټ پرایس څه وي پرچیز پرایس او یو مونږ سره وي سیل پرایس چې کسټمر ته به مونږ په کم پرایس ورکو صحیح شو دا رنګې را به شو ډي وي ډي روم دی نو ډي وي ډي روم هم دی رانه کوټیشن غوښتی دی د 12 آیټمز ټیک شو نیکسٹ آیٹم بس سلیکٹ کو کی بورڈ اینڈ ماؤس بس دا 4 آیٹموں دے کوٹیشن مانا غوښتی دی ښه څومره دانې کی بورډ 15 دانې کی بورډ غوښتي دي او 15 دانې ماوس غوښتي دي ټیک شو نو د هر یو ګوره اماونټ اتومیټیکلی راغو په هغې څومره مارک اپ دی یعنی ستا پې څومره هغه دی یو خو کاسټ پرایس یو سیل پرایس نو هغې کې به ستا څومره فایده کېږي مارک اپ تا څومره ساتلی نو عام تا ته دلته شو کوي ٹھیک شو ها ټوټل وګوره انوایس باندې څومره ټیکس به چارج کیږي 12222 روپے نو لکه د دې ټوټل خرچه به څومره راځي 17422 کدا ورته ایمیل کې دلته کلیک کوي ایمیل هم ورته کولی شي کته وی چې یاره پرنټ کوم دلته نه پرنټ کولی هم شي ټیک شو پریویو یې ګورو مونږه نو مونږ دلته نه پریویو هم کولی شو ټیک شو او ګوره دا ما سره یو اسټیمیټ فارمیټ راغو اسټیمیټ تاریخ نن څه دی 16 دسمبر دی اسټیمیټ نمبر 1 دی چاته مې لیکلی لمر اینڈ کو دا زمونږ کمپنی ده ون نیو ارباب کالوني او چاته
لکه کم کسٹمر ته لمر ډیګري کالج تم ورته کړي هغه دی چې دا دغه اډریس او ټول هغه انفارمیشن یې دغه کسٹمر پراسپیکټس نه اوچت کړي اوس دې مانس کم آیټم غوښتي دي P4 CPU سونی DVD 12 15 آیټم دغه چې کاسټ تا جوړیږي لاندې راشه اوس ګورا دغه سب ټوټل څومره جوړ شو 58200 روپے چې سیل ټیکس ور سره واچې نو 70422 روپے جو خرچ راځي ټوټل دا پرینټ کور تا او ورلا ورکولې شي صحیح شو نو دلته مزازا سیو اینڈ کلوز بیک صحیح شو دا غا سپیلنگ چیک کوي بار صحیح شو نو اسټیمیټ دی ها دا غرانګي اوس کریټ سیل آرډر څه شی دی ګوري تاسو که خیال کړی موږ وینډر ته څه کوو پرچیز آرډر دا آرډر لکه زه خپل وینډر ته کوم نه دا ما د پاره سي پرچیز آرډر خو چې کله زما وینډر دا آرډر ریسیو کینو اب دا آرډر کم ځای کې خپل کویک بک کې ریکارډ کړي سیل آرډر کې لکه هغه د پاره خدا سیل آرډر شو کنه نو دا غرانګي چې زما څومره کسٹمرز دي ماته آرډر کې چیرې دا آیټم ماته راوستو نو هغه آیټم یا هغه آرډرونه موږ چرته ریکارډو بس سیل آرډر کې صحیح شو نو دلته نه برای شو سبو کو کریټ سیل آرډر نو اوس ګورا سیل آرډر لکه اوس ماته سیل آرډر چاو کو دلته نه ته سیل آرډر انټری وکې ٹھیک شو دا لګټ کم اوس فار ایگزامپل ماته امینو کو سو یو آرډر یو کو امین ماته س آرډر کو ماته ډیفرنٹ آیټمز آرډر یو کړل س آیټم آرډر کو نو داغه کمپنی پیډ باندې په پرنٹ آرډر راغلی کنه لکه اوس دې ماته پورا Pentium 4 سیستم آرډر کو ٹھیک شو پرون چې موږ کوم اسمبلی جوړ کړو سو دانه آرډر یو کو ماته یو درې دانه ماته Pentium 4 سیستم هم پکار دی اوس ګورا داغه 6500 روپے ما سیل پرایس لیکلو کنه نا غراو دا غرانګي ماته نور سا آرډر کو DVD روم آرډر کو یو لس دانه صحیح شو نو دا اوس ګورا دی باندې 21% سیل ټیکس مونږه اپلای کراو نو چې داغه حساب سره اماونٹ سیل ټیکس څومره جوړیږي 8505 روپے ټوټل داغه آرډر 200 روپو دی 49005 روپے صحیح شو نو دام ځان سره ایمیل کولای شي بل افیس ته ایمیل کې اغم کولای شي پرنٹ کول غواړي یا فایل ورک مر سره کې ته چې را دا آرډر د هر کسٹمر فایل کې ومونږه لگاو د هر کسٹمر بیر فایل یې کنه نو هغه کې ته داغه سیل آرډر لګولای شي چې دا آرډر راو ٹھیک شو دا وګوره لاندې دلته سیل ټیکس 21% حساب سره هغه پر سره اډ کو ٹھیک شو نو دا مونږ سره ټول لکه سیل آرډر دی صحیح شو ها یاد ساتئ کتا سو سیل آرډر انټر کو کتا سو اسټیمیټ انټر کو فار ایگزامپل کله کله راځي کیږي چې یو کسٹمر تا نه اسټیمیټ واغستو تا ته فون کی چې تا ما ته کوم اسټیمیټ راکړی دی بس صحیح دی زما منظور دی ته مال راوستو یا ٹھیک شو نو مونږ چې کله مال استو د دې اسټیمیټ یا سیل آرډر ستا په انوینټری یا ستا په هغه باندې هیڅ افیکټ نه کیږي څنګه ګورا دا مونږ سره سره کسٹمر سنټر امین احمد بیلنس څومره 25000 اوماغه 25000 دی حالانکه امین احمد ته یو سیل آرډر ما ریکارډ کړی سیل آرډر هیستوري کې بتاتا خی چې دی یو سیل آرډر را لګلې خلاف مال نه اتلې کنه په خبره پوه شوې نو دا سیل آرډر یا د اسټیمیټ په اکاونټس باندې څه افیکټ نه غورځي خدا یو یاداش کوم تی شي موږ سره چې ان فیوچر موږ دې ته مال لګونو موږ ته پته وي چې دې څومره مال راوخته دی موږ په خبره پوه شوې دا غرانګ اوس ګوره لمر ډیګري کالج دی نو دې ته موږ څه ورکړو اسټیمیټ نو افیکټ وکړه کوي یا کله چې ته سیل کې نو کلم چې ته سیل کې نو هغه د پاره موږ سره سوي کریټ انوایس په خبره پوه شوې اوس فار ایگزامپل ګوره زه یو سیل آرډر لمر ډیګري کالج تم کوم لکه دا لمر ډیګري کالج دی ماته یو آرډر هم کړی دی هغه نه علاوه یو DVD یا صرف ماته سیستم آرډر کړی دی سو سیستم دو سیستم راته آرډر کړل صحیح شو دلته بزولی کم څه 2 آیټمز دا دغه آرډر ما ریسیو صحیح شو نو اوس ګوره لمر ډیګري کالج په هیستوري کې یو اسټیمیټ نمبر 1 دی او یو سیل آرډر نمبر 2 دی او علاوه اکاونټس دلته بیلنس باندې صرف یک نشته
ښه اوس زه کتل غواړم چې ما ته څومره آرډر راغلی دي چې زه ورته مال ور واستوم نو دا ما سره څه دی فلفلمنٹ ورکشیټ دی ګوره اوس ته دا کلیک کا نو دا آرډر ما ته چا کړی دی څه آرډر کړي دي डी वी डी रोम 24 सिस्टम دا غرنګه دا آرډر کلیک کا دا آرډر چا کړی دی لمر ډیګري کالج ګوره بره لیکلی دی که نه او څه آیټم یې آرډر کړي دي دا دي په خبره پوه شوې نو دا فلفلمنٹ ورکشیټ نه مونږه کتې شو دلته نه مونږه پرنټ کولی هم شو آرډر دوباره پرنټ کې پرنټ کولی هم شي هر څه کولی شي په خبره پوه شوې ښه اوس مین ټاپک ته راځو چې انوایس نو ګوره یاد ساتئ ته بلینک انوایس هم جوړولی شي ته انوایس اسټیمیټ نه هم جوړولی شي ته انوایس سیل آرډر نه هم جوړولی شي لکه اوس فار ایگزامپل ما چې کوم پهلنی اسټیمیټ انټر کړی ما ته لمر ډیګري کالج فون وکړو چې تا کوم اسټیمیټ مونږ ته راستولی و هغې پرایس لیسټ وغیره زمونږ ته منظور دي ما ته دا مال راواستوه نو چې زه مال واستوم نو مال سره به څه ځي انوایس به ځي بل به ځي که نه ټیک شو نو اوس ما ته پته نشته چې ما اسټیمیټ څه ورکړی نو زه به انوایس جوړوم نو چې زه کله انوایس جوړوم او دلته نه سلیکټ کوم څه کسټمر نو ما ته به دا ट्रैक कई सब ट्रैक कई ऑर्डर्स बा ट्रैक कई उस गोरा कस्टमर जॉब हैज एज एस्टिमेट एंड सेल ऑर्डर नो उसमें सारा ऑप्शन दे क्रिएट इनवॉइस फ्रॉम एस्टिमेट ताना कोई बुक तना कई चित्तदा कम इनवॉइस कट के लग गया है या जोड़े लग गया है दादा एस्टिमेट ना वजूड़ीगी या क्रिएट इनवॉइस फ्रॉम वन और मोर सेल ऑर्डर बोले द लमर डिग्री कॉलेज हम एस्टिमेट थे हम सेल ऑर्डर थे या क्रिएट अ न्यू इनवॉइस यो नवे आइटम्स ورته لګي چې هغه نه اسټیمیټ کی دي نه سیل آرډر کی پوه شوې خو مونږ ته هغې فون وکړو مونږ ته هغې څه وویل چې ما اسټیمیټ مونږ ته راواستوه نو زه به دا اوکې کم نو زما مخامخ به هغه ټول اسټیمیټس به راشي ود نمبر ګوره اسټیمیټ نمبر 1 وکړه نو دلته نه به سلیکټ کې او اوکې به کې نو ستا نیم کار به آسان شي تا نه پوښتنه کوي چې 100% سچ اسټیمیټ کې دي تاسو ته موږ وایو اوکې اوس ګوره اسټیمیټ موږ هغې ته څه ورکړي وو دا به در کلوز کړم صحیح شو نو اسټیمیټ کې موږ څومره آیټمز ورکړي وو 4 آیټمې ګوره 12 نو دا ټول ورته اسټیمیټ استو نو دا اوس افیکټ به کوي پس کم اکاؤنټ باندې اکاؤنٹ ریسیویبل باندې او ستا انوینټری باندې ولې چې ستا دا مال به انوینټری نه دا آیټم به کمی شي ګوره لا ما انوایس نه دی سیف کړی دلته نه به زه فزیکل انوینټری ورکشیټ به آن کړم چې تاسو ته پته ولګي اوس ګوره دې کې ما سره څومره آیټمز دي سی پی یو 100 دانې دي 29 12 دانې به ترې لاړ شي صحیح شو دغه رنګې ماوس 15 دانې به ترې لاړ شي دلته 15 به پاتې شي څومره 25 به پاتې شي که 20 به پاتې شي صحیح شو نو ښه انوایس ګوره خامخا به پرنټ کوو چې مال سره به ځي نو دلته نه پریویو به وکړو صحیح شو نو دا اوس وګوره دا یو څه دی یو انوایس دی انوایس زما فرست انوایس دی د کمپنۍ نو انوایس نمبر 1 کم تاریخ باندې ایشو شو کم کمپنی نه ایشو شو ٹھیک شو دا رنګه بل ټو اوس ګوره څل راغلی دی بل ټو چاته دی لمر ډیګري کالج وغیرہ وغیرہ ښه دلته اوس وګوره ټرمز نو ټرمز کې سره راغلی دي 3% 15 نیټ 45 کم چې زموږ هغې سره قرارداد شوی سٹارټ کې هر آیټم د هغې ډسکرپشن د هغې اسټیمیټ اماؤنټ د هغې کوانټټي کرنټ پرسنټیج ما ټوټل 100% مې هر څه واستول که نه لاندې وګوره سب ټوټل سیل ټیکس ټوټل د هغې لا پیمنټس وغیره نه دي شوي بیلنس ډیو څومره شو 70422 روپۍ دا به زه راشم او څه به یې وکړم سیو اینډ کلوز نو ګوره څنګه چې دا سیو اینډ کلوز شي نو ګوره آیټم کم شو که نه سی پی یو لیجر کې وګوره 12 دانې ماینس شو وجہ ګوره انوایس چاته لمر ډیګري کالج ته 12 دانې انوایس شوي دي دغه رنګې راشه ګوره ماوس دي 20 دانې پاتې شوې که نه وجہ
لما ډیګري کالج ته انوایس نمبر 1 باندې تللی دي په خبره پوه شوې اوس که ته راشې چېرته ته راشه کسټمر سینټر ته راغې ګوره لما ډیګري کالج بیلنس زیات شو که نه ولې زیات شو چې انوایس نمبر 1 ورته ایشو شو د 100,000 روپو 70,400 نو د هغې وګوره 75,422 اوس ته ریپورټ ته راشه دلته افیکټ ګورو نو ټرایل بیلنس کې وګوره موږ سره اکاونټ ریسیویبل به انکریز شوي دا وګوره اکاونټ ریسیویبل کم بیلنس دی ډیبټ بیلنس دی لیجر ګورو نو ګوره لما ډیګري کالج ته انوایس نمبر 1 دا دوه اوپننګ بیلنسز دي که نه انکیټګرایز انکم دی که صحیح شو نو 1 څومره 70,422 روپۍ خپله اټومیټیکلی دلته راغللی که دلته مونږ لاړ شو چېرته انوینټري ایسټس نو ګوره انوینټري ایسټس زمونږ ډیکریز شو وجه لاندې راشه اوس وګوره P4 CPU تللی دی که نه ګوره کریډټ سایډ ته انټري شوې ده که نه سونی ډي وي ډي هم لاړله IBM سیسټم هم لاړلی فاسټ ماوس هم لاړ دلته ته اماونټ کریډټ کوي پوه شوې فزیکل کوانټیټي چې ګورې هلته نه هم کتې شي په خبره پوه شوې دې نه علاوه ته راشه کس څنګه وینډرز ریپورټس وو که نه دلته وګوره که تاسو ته یاد شي ما وینډرز ریپورټس تاسو ته ښودي دغه رنګې کسټمر ریسیویبل A to Z ټول ریپورټس لکه ایجنګ ډیټیل زه کتل غواړم چې څومره انوایسز پاتې دي نو ګوره کرنٹ اوس ګوره ما سره انوایس نمبر 1 دا کرنٹ دی او دا وګوره 1 to 30 ډیز کې راغله دا خو پریویس بیلنسز وو که نه ګوره 12/4 دی باندې خو ورځې تیر وي که نه نو دا 0 to 30 کالم کې روان دي په خبره پوه شوې دغه رنګې کسټمر نور ریپورټس ګورې نو څنګه چې د وینډرز ریپورټس دي یا اوپن انوایسز دي دا وګوره اوپن انوایسز څومره دي 3 دانې دي دا اوپننګ بیلنس او د دې هم خو لا پیمنټ نه دی شوی که نه په خبره پوه شوې نو دا ټول ریپورټس بیا تاسو چیک کړئ ښه اوس وګوره یو انوایس زه جوړوم چا دپاره امین دپاره اوس امین خو څه اسټیمیټ خو نه و که نه نو ډایرکټ به تا ته څه اوپن کېږي سیل آرډر چې یو کسټمر هم اسټیمیټي هم آرډر وي نو بیا هغه 3 آپشنې راځي او چې د هغې صرف سیل آرډر یا اسټیمیټي نو بیا ډایرکټ هماغه مخامخ راځي اوس فار ایگزامپل دې ته زه دا اوپن مې کو ټیک شو پورا آرډر جوړوم صحیح شو پورا آرډر شو سیو اینڈ کلوز کا نو دلته وګوره کسٹمر کې اوس د امین بیلنس هم څه شو انکریز شو وجه انوایس نمبر 2 دی ته شو 49,005 روپو کله دې افیکټ هم ګورو چې آیا اکاونټ ریسیویبل کې اوس څه افیکټ شوی دی نو دلته نه راشه اکاونټ ریسیویبل چیک کا ګوره اکاونټ ریسیویبل کې 49,000 وجه چې امین احمد تم انوایس نمبر 2 49,000 هغه شو انوینټری ایسټس نو ګوره موږ سره دلته انوینټری ایسټ اول 70,000 لګبګ پاتې و کنه اوس 50,000 پاتې شو ولې چې یو انوایس بل هم شو دا وګوره انوایس نمبر 2 امین P4 سیسټم ورته لاړلې او انوایس نمبر 2 امین سونی ډي وي ډي روم ورته لاړلې او دواړه اماونټ څه شوي دي کریډټ شوي دي انوینټری کریډټ کیږي کنه کله چې خرڅیږي کله چې راځي ډیبټ کیږي پوه شوې نو دا غرنګي دا نو ته اوس ریپورټس دلته راشه نو کسٹمر ریپورټس کې وګوره اوس ګوره اوپن انوایسز نو اوس اوپن انوایسز کې 100 انوایسز شو با خبره پوه شوې اوس موږ سره څومره شو 2 دا غرنګي داغه ګراف هم دی داغه ټول A to Z ټول ریپورټس دلته موجود دي لکه اوس ګوره دې کې موږ سره بیلانس ډیټیل ٹھیک شو نو دا ګوره ټول بیلانس ډیټیل څنګه چې د وینډر سیم ریپورټس دلته موږ سره موجود دي خاطی کې انوینټری موږ سره شته دا وګوره انوینټری ویلیویشن سمری نو دې کې وګوره چې تاسو سره څومره انوینټری ده اوس ګوره انوینټری کې سی پی یو ده ان هاند ما سره څومره پاتې 17 دانې ایوریج کاسټ دومره جوړیږي ایسټ ویلیو دومره جوړیږي پرسنټیج اف ټوټل ایسټ دومره ده ولې چې هغه سیل پرایس څومره ده 22.50 ٹھیک شو ریټیل ویلیو دا شو او پرسنټیج اف ریټیل لکه دی باندې ما ته څومره پیسې پرسنټ به بچ کیږي دا 10% به بچ کیږي
خبره پوه شوې نو دا تا ته کمپلیټ دا غرنګ اوس وګوره دا 2 دانې پاتې شوې پرون چې مونږ اسمبل کړې 3 خو خرج شوې کنه نو 2 پاتې شوې چې داغه کاست دومره راځي ټیک شو ټوټل دا راځي او هغه کمپلیټ دا ټوټل ټرن اوور چې څومره دی تا ته اتوماتیکلی ښایي دا غرنګ انوینټری ته راشه ګوره سٹاک سټیټس بای آیټم نو تا ته کمپلیټ سٹاک سټیټس ښایي ګوره P4 سیستم دی ټیک شو ری آرډر پوینټ ما نو ور کړي آن هند ما سره دم ردی سیل آرډر باندې نشتا ګوره دا سیستم دا 2 سیستم په سیل آرډر شتا لما ډیګری کالج ما ته 2 سیستم آرډر کړی کنه نو ما ته دلته ریپورت نه پته لګي خبره پوه شوې فار اسمبلی زیروز دی اویلیبل دا ما سره اویلیبل شو نو دا ټول تا ته ریپورټس خای خبره پوه شوې نو دلته نه تاسو نور انوینټری ریلیټډ ریپورت ګورئ دلته نه ګوره سٹاک سټیټس بای وینډر فزیکل انوینټری ورک شیټ دلته مشتا پینډینګ بیلډز بلاک بیلډز چې کوم بیلډ تا نه پاتې شوي ټیک شو ویلیویشن ډیټیل نو دا تا ته کمپلیټ ویلیویشن خای ٹھیک شو هر یو هغه سره چې څومره کوانټیټیز پلس شوی څومره مای اوس ګوره دا 15 دانې ماینس شوي دی وجه بلډ شوی دی دا 12 دانې انوای شو ٹھیک شو دا ما پرچیز کړیو 12 یو پیرا بیا 12 بل پیرا او دا ایڈجسٹمنٹ مطلب اوپننگ بیلنس هم دا کوئی بک سکی ایڈجسٹ کوي نو ټول ریپورټس اتوماتیکلی جوړیږي په خبره پوه شوې نو دا موږ سره سو نن موږ سو ویل estimate sale order fulfillment worksheet او invoice صحیح شو سبا بیا موږ مخکې کوو کدی کې چرته نه پوه شوې مانه کوېسچن کولای شي کلیر شو نو دا ستاسو نن نه کار